بسم الله الرحمن الرحیم. آرټیفیشل انټيليجنس د سی اس ثرد چې دی هغه کې مونږ لګیا یو. امید ده چې په پخواني لیکچر پوه شوي وئ او که چاته هم ستونزه وي نو یې مو سره شریکوئ. انشاءالله العزیز چې ضرور مو پیاوړو. عیسی مې پښتنه یو پریزنټیشن خو نشي کېدی ځکه آنلاین دی. امید ده چې تاسو به هغه تېر لیکچر چې دی کتلی به وي، لږه ډېره آیډیا به وي ناخوستې وي. امید ده. نو نن چې کوم دی هغه د کریکټریسټکس اف انټيليجنس، د انټيليجنس چې کومه دی د ځیرکتیا هغې ځانګړنې. دا پوهه دومره مهمه ده، دا پوهه دومره مهمه ده، دا پوهه دومره مهمه ده. اخر دا کې کوم داسې څه شی کې کېدي چې هغې یوازې دا پوهه دومره هغه لري، ځانګړنې لري، دومره خوبۍ لري. دا خوبۍ چې کومه دي د پوهې دغه دي که نه، هغه دغه دي. Following are some characteristics of intelligence. د انټيليجنس چې کومه دي هغې په لاندې ډول دا څه ځانګړنې په لاندې ډول دي. Intelligence is an innate by birth natural endowment of the child. دا پوهه چې کومه ده که نه is an innate. دا پوهه چې ده دا خدایي ده. natural endowment of the child وایي که نه، دا پوهه چې کومه ده دا خدایي شی دی. او چې ماشوم څنګه پیدا کېږي هغې سره چې کومه دی دا پوهه هم ورسره پیدا کېږي. natural endowment of the child. natural endowment of the child نه مقصد هغه دی چې په شی څنګه پیدا کېږي، بس خدای پاک هغې ته پوهه ورچوي. پوهه ورچوي خو ورسره چې دي په دا پوهه کې دغه خبرې هم کېږي چې په هغې کې ماحول هم اثر لري. تر ټولو مهم چې کومه دی هغه ماحول دی. مور پلار هم اثر لري، ورسره د ده دوستون هم اثر لري. خو اول ځل کې چې دي، اول ځل کې د نیچرل انډومنټ چې کومه دی هغه د یو ماشوم دی چې هغه څنګه پیدا کېږي، خدای پاک هغې سره پوهه هم پیدا کوي. دا نوره وروسته چې دي دا بیا ماحول او ملګري اشنایان څنګه کېږي هغه به په دې پسې اړه لري. It helps the child in maximum learning in minimum period of time. دا یو ماشوم سره مرسته کوي چې هغه په لږ وخت کې زیات نه زیات چې دي څه زده کړي. تاسو کله که واده مو کړی وي چې کله ماشوم بیخي نوی ماشوم وي، هغه په شپږ میاشتنۍ کې یو ډول وي، په یو کلنۍ کې بل ډول وي، داسې پسې درومه هغه بیا په بل ډول وي. اخر دا د څه شي وجې کوم شی داسې مهم دی چې دا حالت چې کومه دی هغه بدلوي د وخت سره. دا انټيليجنس دی، پوهه ده. ځکه هغه چې کوم دی یو ماشین چې دی، ماشین چې لس کاله مخکې هم ماشین وي اوس هم ماشین ده. روبوټ لس شل کاله مخکې هم روبوټ ده، اوس هم هغه روبوټ دی. هغې کې هېڅ فرق نشته. چې دا فرق چې د علت څه شی دی، د علت چې کومه دی هغه همدا انټيليجنس دی. د پوهې بله ځانګړنه دا هغه ده the child is able to foresee the future and plan accordingly. د پوهې بله ځانګړنه دا هغه ده که نه چې هغه ماشوم چې کومه دی to foresee the future، هغه د فیوچر چې دی هغه د راتلونکي فیصله کولی شي او هغې غوندې کې پلان چې دی هغه جوړولی شي. یو ماشوم دی مثال خدای مکړه وسوځېدو، په چاینک باندې وسوځېدو یا په یور باندې وسوځېدو، نو کله چې په یور باندې وسوځېدو بیا چې هغې یور ته دا ورولې نو هغه نه هغې ته لوس نه ویري. اول ماشوم چې دی هغه شاید مار ونیسي، خو دویم ځل چې کومه دی چې سالم دماغ یې ولا وي هغه مار نه نیسي، ځکه ده ته تجربه وشوه. نو دا تجربه د څه شي له برکته وشوه؟ دا د انټيليجنس له لحاظه وشوه. انټيليجنس ته مو ووایي که نه، انټيليجنس څه دی؟ The child is able to take advantages of his previous experiences. child چې کومه دی هغه پخوانۍ چې کومې تجربې دي هغې نه هم دا ګټه وخلي او داسې هغې نه استفاده کوي. د دې وجې هم
هغه ایکسپیرینس چې کوم هغه تجربه چې هغه ترلاسه کیږي. نو وای the child is able to take advantages. ماشوم چې کومه دی هغه د مخکې چې کومې تجربې وي هغې نه ګټه وکړي او مخته بدلوي. He develops a sense of discrimination. په هغې کې the sense of discrimination د ښو او بدو فرق چې کومه دی هرمنځته کیږي. difference between right or wrong. د ښو او بدو په منځ کې فرق چې کومه دی هغه هرمنځته کیږي. خو بد چې کومه دی مخکې هم درته وویل ششپای متار دی هغه چې کومه چې په کمرې ورغورځوي هم ورغورځي. بیا دا کې اوس بحث ډېر اوږدېږي که نه چې دې په دې ځناورو کې چې دی په دې کې عقل نه وي. دا اوس بحث ډېر اوږدېږي آنلاین خبره ده بس سټریټ فارورډ چې کوم لیکچر مې دی هغه ځای ته تشریح کوم. The development period of intelligence is from birth to adolescence. ډیولپمنټ چې کومه دی د پوهې پراختیا چې کوم دی د پوهې د ذکاوت پراختیا چې دی هغه د مرګ نه د ماشومتوب نه ونیسه تر مرګه پورې وي. دا شیان دي کې نه چې د انټیلیجنس چې کومه د یو خاص ډول وي بلکې تاسو چې کله 10 شل 50 کاله وروسته چې کومې پېښې سره مخامخ کېږئ بیا به هم حل کوای شئ. ځکه به حل کوای شئ چې تاسو هغې په باره کې تاسو ته خدای پاک عقل درکړی دی. نو عقل په اساس کوم دی هغه به تاسو فیصله کوئ. هغه که نن او که شپېته کاله وروسته وي چې ژوند وي. Intelligence is mostly determined by heredity from parents, but a suitable environment necessary to improve it. Intelligence چې کومه دی زیاتره د heredity نه هم وي. مطلب دا ده چې د مور او پلار نه هم وي. بیا د نیم باب که مور او پلار لکه داسې لودا خوت وي که نه یا داسې بل ډول خلک وي هغه زمونې هم همداسې احمقان غوندې کوي. او که چېرته پلور وخیور وي هغه زوی هم وخیور وي. نو دې نه هم پاته لګېږي دا پوهه چې دي په داسې هم اړه لري. نو intelligence is mostly determined by heredity by parents. intelligence چې کومه ده زیاتره چې دي هغه د نسل چې هم تړلې وي. but a suitable environment necessary to improve it. خو بیا هم یو داسې ماحول هم په کور دی که نه چې هغې کې د ده امپرومنټ وشي د ده پرمختګ وشي. اوس فرضاً ته زونه ډاکټر جوړوې خو هغې دپاره خو هم یو مناسب ماحول په کور دی چې هغې کې ته پرمختګ وشي د خپلې پوهې پرمختګ دې وشي. ته زونه ترکاڼ جوړوې خو ترکاڼ دپاره خو هم یو مناسب ماحول چې دی هغه ضروري دی که نه. که چېرته نه وی نو بیا به ته څنګه پرمختګ کوې. اوس امید چې ورباندې سر مو خلاصېږي که نه چې زه په څه شي سره لګیا یم. کنونشنل کمپیوټینګ VS AI کمپیوټینګ دا عادي کمپیوټرونه او هغې برخلاف چې کومه دی آرټیفیشل انټیلیجنس کمپیوټرونه دې په منځ کې فرق څنګه به د عادي کمپیوټرونه او څنګه د آرټیفیشل انټیلیجنس کمپیوټرونه چې دې په منځ کې فرق دی او څنګه دا پروسیسینګ څنګه کیږي انپوټ څنګه وکړي آوټپوټ موږ ته څنګه کوي او څنګه موږ وپېژنو چې دا عادي کمپیوټر دی دا چې کومه دی آرټیفیشل انټیلیجنس کمپیوټر دی. نو په دې نه موږ خبرې کوو. A typical program has 3 major segments. یو عادي پروګرام چې دی هغه 3 برخې لري. هر پروګرام چې وي چې هغې ته یو انپوټ دی پروسیسینګ دی او بل آوټپوټ دی. فکر کوم دې تشریح کولو ته اړتیا نشته. So conventional computing and artificial intelligence computing can be compared in terms of these 3 segments. نو خبرې مقصد دا دی چې یو عادي کمپیوټر او آرټیفیشل انټیلیجنس کمپیوټر چې دي هغه په 3 برخو د دغې 3 له لارې موږ موازنه سره کوو. اول چې دی اول انپوټ دی. In conventional computing, input is a sequence of alphanumeric symbol presented and stored. یو عادي کمپیوټر چې کومه دی هغې ته انپوټ په داسې ډول سره ورکولی کېږي is a sequence of alphanumeric نه مقصد د هغه دی
چې په هغه کې په بي سي ډي 1 2 3 فارم کې چې کله موږ انپوټ ورکوو هغه په دې ډول ورکوو یا سیمبل په شکل کې ورکوو کنه تاسو کیبورډ کې چې دی هغه کې چې ته غلي کې خپل ایمیل اډرس ور انټر کوي په دې ډول لیکي کنه چې مثال هغه کې ته ولیکي چې داوود 1 2 3 او سره جیمیل ټکی کا په دې ډول ورکوي او artificial intelligence چې کومه دی هغه ته اوټپوټ بیا په بل ډول as per some given set of previously stipulated rules لکه څنګه په خوا کې غي د پوره کوم رول ځنګړې رول چې دی هغه جوړ شوی وي and that uses a limited set of communication بس هم هغه چې کوم دی هغه محدود دی کمیونیکیشن کې کوم اصول دی هغه استعمالوي او دا انپوټ ورکوي او دا انپوټ چې کوم دی استعمالوي such as keyboard mouse disk etc چې کله انپوټ چې موږ ورکوو input موږ په دې شي نو کوو کنه کیبورډ دی او ماوس ورکوو ډیسک ورکوو advanced in artificial intelligence computing the input may be a sight sound touch smell or taste هو دې برخلاف artificial intelligence کومه دی artificial intelligence کمپیوټرونه کومه دی هغه هم input ترلاسه کوي او input may be a sight صحیح د نورو کمپیوټرونو چې کومه دي دا د الفاظو لارې دي الفانومیریک لارې 1 2 3 لارې داسې موږ انپوټ چې کومه دي هغه ورکوو په دې کې موږ artificial intelligence کمپیوټرونو ته موږ انپوټ ورکوو په دې سایت لارې دي اوغوز لارې سوري د نظر لارې ته چې مثال ډېر پرمختللی زوی وي هغه ته چې ته کله داخلي کې خاص کر استخبارات یو ځای دی کنه لکه مثال یا ټومي کوم ځای چې ورته کوم بم جوړیږي نو هغه کې یو عادي کاس کور نوي او یو عادي طریقې سره نشي نه وته هغه ډېر ستر سکینینګ کیږي یا شاید د لوی ارپورټونه هم داسې وي maybe a site مثلا د نظر لارې د تو نظر معلوموي د هغه نورسته چې کم دي هغه ته تور انټر کوي شي دا نظر چې او خو د artificial intelligence دا دی دا چې کوم دا انپوټ او خو د څه شي لارې دی نظر لارې ساوند لارې ای ساوند نه مقصد دا غدي چې هغه داسې کمپیوټرونه چې تا आवाज ستې چې ته کوم پاسورډ تو ورکړی دی تو आवाज لارې هغه وکړي بل چا आवाज هغه ته وروکړو نو هغه بیا نو پنځيږي ټچ لارې مثال وته چې کوم دی هغه به لګوي سمیل یا دی بولی لارې ارټیست یا چې کوم دی د ټیسټ لارې دی مثال د ژبې لارې چې کوم دی دې لارې تور انټر کیدای شي دا ټول انپوټ تور کوي شي او artificial intelligence دا عادي کمپیوټر کې هغه کې یو زما سره مخامخ کوم کمپیوټر دی هغه ته زه د اواز لارې انپوټ چې کومه ده څو دی وکړي هغه ته چې نه یو خلی د ساوند لارې هم نه خلی د ټچ لارې هم سمیل لارې هم نه خلی بلکې دا انپوټ خلی یوازې دی الفانومیریک یوازې خبره ده ها اوټپوټ چې کوم دی هغه څنګه چلته In conventional computing, output is a sequence of alphanumeric symbol, maybe in a given set of color. Output چې کومه دی په عادي کمپیوټرونو کې هغه هم د alphanumeric لارې لکه 1 2 3 سیمبل او څه لیکي هغه د تقریبا ټول alphanumeric دی او سره ډیجیټ عدد به کیږي یا د تصویر لارې مثال ته فلم ولګو هغه هم کلر وی کنه that represent the result of processing چې دا غوښتي دي the هر څه دی processing نه ورسته کیږي and that is placed on such a medium as a CRT screen paper or magnetic disk دا output ته په CRT screen وخی یا په کاغذي ته وخی یا په magnetic disk ته وخی په artificial intelligence کمپیوټرونو کې دې output دې هغه بل ډول دی output can be in the form of printed language نه مقصد هغه دی چې ته کوم کمانډ ورکې هغه چې ته مثال وتی چې how are you هغه how are you دلته لیکل کیږي کنه ته چې language and synthesized په وایس فارم کې ته وایي په
په لیکلي بڼه کې ورته وښیي دې ته کنه چې printed language and synthesized speech څه لارښوونه ته کوي هغه لارښوونه چې هغه تو هم تعقیبوي او تو هغه لیکي او تو تعقیبوي. manipulation of physical objects manipulation چې کومه دی of physical object مثال دا خو پروستوماتیک کیږي چې ته مثال ربر دا کټکوت چې دی د یو نمځکې دي چې ته څه ته وایي نو هغه چې دی هغه په حرکت راځي نو یو عادي کمپیوټر چې کومه دی داسې نه کیږي چې خبرې ته چې هغه په حرکت کې وشي بلکې دا یو اډوانس انټيليجنس ماشينونه چې دی هغه په داسې کوي. locomotion i.e. movement in space movement چې کومه دی هغه په سپیس کې دی هغه کې وي. بل چې دی هغه دی پروسیسینګ اخري یو پروسیسینګ څنګه وي in conventional computing processing means manipulation processing mean manipulating a stored symbol by set of previously defined algorithm. پروسیسینګ مقصد دا دی په عادي کمپیوټرونو کې چې هغه کې مخکې یو الګوریتم لګیدل شوی وي هغه کې چې کله موږ یو سویر کوو کیبورډ نه کې هر سویر کوو نو دا په هغه نه پروسیسینګ کې هغه ساتل شي خو دا بلکې چې کوم دی دا خبره لږه بیا ته تشریح کوم لکه اوس فرضاً مخکې نه چې کوم رول وي ته جوړ شوي په هغه نه دا پروسیسینګ سره تر رسوي لکه فار ایگزامپل دا هغه چې دی موږ کیبورډ نه A B C D ورکو نو مخکې نه هغې ته رول جوړ شوي وي نو هغه رول چې کوم دی هغه 1 0 دې ته اړوي هغې نه وروسته آوټپوټ چې دی هغه کوي خو په دې آرټیفیشل انټیلیجنس کمپیوټرونو کې داسې وي in AI programming processing include په AI کې په کمپیوټرونو کې چې کومه دی هغې نه مقصد دا دی knowledge representation نه مقصد دا دی چې د په بیک هینډ کې کنه knowledge representation وي لکه اوس مثال فرضاً ته یو کلاس چې دی هغه نوی وویني کله چې نوی وویني ته نه پیژنې ولې نه پیژنې چې هغې په باره کې چې دی تاسو هېڅ نالج نه وي هغې په باره کې تاسو سره هېڅ نالج نه وي چې دا څوک دی د کوم ځای دی نو په هغه کې چې کومه دی په دننه کمپیوټر کې په آرټیفیشل انټیلیجنس کې کله چې پروسیسینګ کیږي نو هغه نالج ریپرزنټیشن چې دی هغه په دې ډول کیږي چې مثال ته یو څوک وپېژنې ووینې که نه نو هغه لاس داسې د دماغ دی پروسیسینګ په شروع کې چې اوهو ودرېږې دا خو پلنی سړی و and pattern matching نه مقصد هغه تو ګوته لګولې نو کله چې ګوته لګولې نو بل څوک ورسي نو هغه ګوته چې لګوي نو هغه نه وښوي بلکې ته چې خپله ګوته ولګوې تو ګوته د ګوته میچینګ سره وکړي هغې نه بعد ته پاته ولګېږي چې دا شی ده دا پاته څنګه ته ولګېږي دې ته پیټرن میچینګ مخکې نه دې ته په ده کې ډېټه وي سرچ یو شی چې کومه دی هغه سرچ کوي چې دا ودرېږي مو د منځ کې صفر د موږ کې کوم معلومات دي بهر نه کې کوم معلومات دي هغه موږ کې موجود دي او چې دا بهر دي لاجیک نه مقصد دا دی چې دا بهر چې څه دي دلته څه دي څومره فرق کېدی problem solving and learning نه مقصد دا دی چې یو مشکل چې دی هغه ته یو مشکل ته وایي چې یاره دې جواب په دې ډول دی هغه دې وایي چې نه دې جواب چې دی هغه په دې ډول دی نو دې ته یو پرابلم ته سولو هم کړي قدم په قدم هم دې ته سولو کړي هغې نه وروسته تو ته یې وښیي او ورسره چې دا مشکل څنګه حل کړو هغې نه لرنینګ هم بلکې به انشاءالله موږ بیا یو چې برانچز اف آرټیفیشل انټیلیجنس امید ده چې تاسو